سوات چې د تهذیبونو زانګو ګڼل کیږي دلته په مختلف دورونو کې مختلف سلطنتونه پاتې شوي. د سوات هر کلی ښکلی او په تاریخي لحاظ اهمیت لري. د سوات تاریخي کلی ګوګدره منګوري ښار ته نږدې کلی دی. د مرکزي جی ټي روډ نه 125 قدمه په فاصله کې د غره په ویښ کې په زرګونو کلونو پخواني تاریخي نقش نګاري چې په ګټو شوې ده نن سبا غیر محفوظ ده او د ختمېدو امکان یې زیات دی. د غره په تیږو نقش نګاري په اول ځل په 1955 کې اټالین آرکیالوجست پروفیسر جی ټوچي دریافت کړې وه. ویل کېږي چې دا د قبل مسیح نه زر کاله پخوانی ده. دلته 78 د څاروو مختلف عکسونه نقش شوي او 19 نور تصویران هم دي چې د هغه دور د کلتور، ژوند جواک او روزمره استعمال د توکو عکاسي کوي. دې کې یو کم 10 داسې عکسونه دي چې نه پیژندل کیږي. په دې اړه ډاکټر لوکا ماریا چې د اټالین آرکیالوجیکل میشن هیډ دی لیکلي چې دا سایټ د کلتور، تاریخ او اهمیت وړ دی. بل دا مونږ ته دا څرګندوي چې دلته کوم خلک اوسېدلی دي. دینا دا هم پته لګي چې په زرګونو کلونو مخکې دلته خلکو ژوند کولو او سوات په تاریخي ډول د اهمیت وړ ګرځوي. پوهان وایي چې په دې نقاشۍ کې د چونې او ماربلو د ګټو استعمال هم شوی خو د وخت سره دغه رنګونه پیکه شوي. د محکمه آثار قدیمه سب ریجنل آفیسر نواز الدین صاحب په دې اړه باندې وایي زما نوم جی نواز الدین زه دلته سب ریجنل آفیسر کار کوم لګیا یم. دلته سوات مطلب چې کوم هغه ټول سایټونه دي زما انډر دي. دا ګوګدره راک کارنینګ چې کوم دی یو ډېر زیات امپورټنټ سایټ ده. د یو جنا صوبایي حکومت ته پروټیکټډ ډیکلیئر کړی ده. باقاعده یو نوټیفیکیشن شوی ده چې دا زموږ یو پروټیکټډ هیریټیج سایټ ده. دا چې کوم دی د پری بودیست دی مطلب بود مت نام جوړ دی دا چې کوم ګوګدره دي دا کارنینګ دي دا زوړ خلک جوړ کړي دي. دا مطلب یو شانتي خپل شکار کولو سه مطلب خپل سپیشل کار کولو نو هغه خپل یو کارنینګ کولو مطلب چې کوم امپورټنټ دی هغه نږدې سم امپورټنټ شی نو هغه مطلب دا د چټان باندې مطلب خپل نقش نگار کولو. دا تقریبا دا روډ غاړه هو دا سایټ نو بس مطلب خلک نرته اوسېدو نو هغه خپل کارنینګ دی باندې کولو. دین علاوه دی باندې بوت ماتم هغه یو سکلپچر او چې کومه کټ کو هغه میوزیم ته شفټ کړی دی. دین علاوه یو بل مشته هغه لږ شانته دی د سایډ نه لږ مخکې ده نو هم کټ خپل بوت مات والا کارنینګ دی. نو دی دا یو مطلب زوړ ډېر خاص امپورټنټ سایټ ده صوبایي حکومت لپاره. دی باندې زموږ یو چوکیدار هم دی. چوکیداری کې کوم مسله دا ده چې کوم لوکل کمیونټي ده هغه بالکل دی باندې خپل هغه نه کوي مطلب یو شانته دی خپل هریټیج نه مني نه مطلب خیال کوي نه خیال ساتي. اوس زموږ چوکیدار دی هغه 9 to 5 ډیوټي کوي نو هغه نه پاس بیا څوک هم نه. لوکل کمیونټي موږ جماعت کې مطلب اعلانونه کړي دي مطلب چې دا یو مقدس سایټ ده د بت مطلب لپاره مقدس ده د خالدانه دی خلک راځي انټرنیشنل ټورست راځي او ګوري تاسو ورشي حالت تاسو وګورئ خلک هغه د دې چې کوم هغه فینسینګ دی هغه خلک مات کړي ده د خپل چې کوم کور هغه چې کوم هغه کچرا ده هغه لړ کړي ده ټول هلته نو ایشو خو دی بالکل خو موږ خپل مطلب یو موږ اف آی آر یو پسې کړی دا چې مطلب هغه سایټ مطلب یو شانتي نقصان رسولو نو دې نه زیات موږ مطلب یو ډپارټمنټ موږ دې نه زیات نشي کولی مطلب یو کس پسې موږ د ورزو موږ ور باندې اف آی آر مو کو خدا خو جی لوکل دا زموږ هریټیج نه دی دا ټول پاکستان هریټیج دی. یو شانتي چې کوم لوکل کمیونټي دی هغه لپاره هریټیج دی. لوکل کمیونټي لپاره یو زبردست ځای دی چې کوم خلک لرې لرې نه ټورست به راځي انګریزان به راځي او به ګوري نو دا لوکل چې کوم کمیونټي دی هغې لپاره مطلب دا یو شانتي ډېر زیات مطلب یو امپورټنټ ځای دی ولکې دا لوکل هغه مطلب اکنامي نو دې سره ډیولپ کېږي. خلک هوټل به کار به کوي خلک دکانونه به خصوصونه بالي نو دا ټوریزم لپاره ډېر مطلب امپورټنټ سایټ ده. خو مطلب یو ادارې نه علاوه مطلب چې کوم یو لوکل ریسپانسبلټي ده بالکل مطلب یو لوکل کمیونټي دا نه عالي لګیا دی. دا تاریخي ورثه نن سبا غیر محفوظ ده. محکمه آثار قدیمه صوبایي حکومت او ځایي خلکو لا پکار ده چې د دې تاریخي ورثې تحفظ وکړي او نسلونو ته محفوظ وساتي. عصمت علي اخون سنو پښتونخوا ګوګدره سوات.